دلته چی لرغلی فاونډیشن لا دا فاونډیشن لا څنګه ته پته وه دلته څه میلوي دوړه غریبانو خلکو له ملوي پلور به دې روغلی وی پلار مې نشته مړ دی د زړه کې به موږ سره د غریبانو خلکو د احساس ډېر زیاتېدو پیدېدلو به نو دغې په وجه باندې موږ روچت شوو چې راسې یو موږ هم یو فاونډیشن جوړ کړو مازه به غټوو نو موږ چې د غریبانو یتیمانو کونډو دغو خلکو سره موږ عبادت و منډه ترړه کوو په روژې په سر کې موږ یو 14-15 کسونو را نغد پیمنټ کړی اوس یو 23-24 تقریبا دا پیکیجونه موږ اوس د فوډ په هغه کې شکل کې ورکوو و موږ کوشش کوو نورم چې که د ځینو خلکو سره موږ رابطې هم شوي دي که موږ سره داسې چا لږ نور کومک وکړو نو په دا روژه اختره پورې کوشش کوو که چله کاپړوس طریقه هم جوړه کړه بوټ شوټ طریقه هم جوړه کړله او یا نور داسې فوډ پیکج شوی نو کوشش موږ نور هم کوو انشاءالله لګیا یو د روژې نه علاوه به هم انشاءالله چې موږ دا فاونډیشن به موږ پرېږدو نه او موږ کوشش دا کوو چې داسې ډېر غریبان خلک وي یا معذوره خلک وي چې هغه د ژوند رزګور څه واسې وي نه او موږ کوشش دا کوو چې غوله موږ داسې د ژوند د رزګور څه طریقه جوړه کړو چې د هغه نه خلو شي دغه خیر و هغه نه او دغه له موږ څه رزګور راون کړو چې هغه دوکان وي یا نور داسې څه بیزنس وي یا سبزي فروټ وغیره نو موږ دا کوشش هم انشاءالله چې دی مو فاروق نمارو او زه اوسېږم په سرکي مرکي کې زما پلار وفات شوی دی او دغه چې کم سامان راته میلویږي دغو خلکو زه ډېره شکریه ادا کوم د فاونډیشن د دغه هغه باندې موږ اطلاع وشوه چې غریبانو یتیمانو سامان تقسیم کېږي تاسې راشو چې دغو سره لږ مدد وکړو لږ منډه ورسره ووهو او دا شیونه تاسې غریبانو خلکو له ویر کړو و څنګه مطمئن یو ته نه بالکل په مطمئن یو دا بالکل د غریب خلکو مددګار دي او د غریب خلکو سره ډېره مکمله منډه واخلي چې کم په الوکا کې غریب بې وسه بې درده نشایون کم خلک دي دغه شونې چې هغو کور ژوند نشته انشاءالله موږ به هغو د پوره د کور بندوبست کوو چاله به چولو کړهی لګوو چاله به چې کم دي د سبزۍ لګوو چا به چې کم د فروټو لګوو چاله به رڼا ورکوو خو هغو له به یو خپل کور په لوس کې ورکوو انشاءالله موږ دا میشن دی او د ملګریو چې دا کومه مینه محبت او خلوص دی بې وسه خلکو یې پوره بې درده خلکو یې پوره دی او ډېرو خلکو موږ سره چې څومره ډونیشن کړی دی د سعودي نه شوی دی د دوبۍ نه شوی دی دلته ډاکټر حضرت کړی د کندرونو ورسره کړی موږ دغو ټولو ډېر ممنون او مشکور یو او د یتیمانو بې وسه بې درده خلکو پوره چې کوم د موږ دغو نه دا ډیمانډ هم کوو غوښتنه ترې کوو مهیر حضرت نه غوښتنه کوو چې د کوم برخیل ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه بې درده خلک دي ډېر بې روزګاره خلک دي دغو دپاره دربان فاونډیشن باقاعده دغه څه تاسو مرسته وکړو انشاءالله تاسو روپۍ چې څه امانتونه مې څه شوي دا باقاعده چې کوم دي دوی له رسیږي او په صحیح طریقه په صحیح خلکو باندې استعمالیږي او موږ بیا هم یو ځل د ټولو نه غوښتنه کوو چې د دغو خلکو سره مرسته وکړو دا د موږ او تاسو د مرستې حقدار دي او د موږ او تاسو د وجې نه به دوی له چې کوم دي خپل سکون او راحت او خوشحالي میلویږي الله هم خوشحاله بود لره